अस्सलाम वालेकुम मलगुरो जुनेद खान मा जावेद अफरीदी बाबर आजम ला MG गाड़े गिफ्ट के वर्को जावेद अफरीदी दुमरा गट गिफ्ट बाबर आजम ला वली वर्को په دې ویډیو کې مکمل ډسکشن په دې خبره کوو جی تاسو د دیارشي په PSL کې چې کله بابر اعظم سنچري وهلې ونو هغه ټایم جاوید افریدي ټویټ کړو او د دې MG गाड़ी اعلان کړو چې د MG गाड़ी به زه بابر اعظم لا ګفت کې ورکوم جی هغه نه پس بیا بابر اعظم لک شیډول زیات بیزی و نو هغه MG गाड़ी چې کوم دی جاوید افریدي اوس بابر اعظم لا ګفت کې ورکړي د PSL په سنچري باندې یو بابر اعظم الریډي تاسو له معلومه ده دوباره د پاکستان کرکټ ټیم د وایډ بال کپتان جوړ شو وایډ بال مطلب دا د ون ډے او د T20 دواړو فارمیټو کپتان جوړ کړل شوی دی د ټیسټ کپتان فی الحال شان مسعود دی او بابر اعظم داسې سورسز نه دا خبرونه هم راغلي چې بابر اعظم د ټیسټ کپتانی هم پاکستان کرکټ بورډ نه غوښتي ده چې کله د پاکستان ټیسټ میچونه وینو بیا پته لګي چې کپتان څوک ته چینج کی کنه شان مسعود نه کپتانی خلی کنه بابر اعظم کپتانی کنه ځکه په دې کال کې د ما خیال د پاکستان یو ټیسټ میچ هم نشته T20 دی او T20 ورلد کپ نه پس بیا ODI میچز دي ځکه روان چې کومه چیمپئن ټرافي ده په 2025 کې فروری میاشت کې نو هغه هم 50 اور گیم به ODI فارمیټ باندې وي نو په دې وجه باندې بیا پاکستان کرکټ ټیم د ون ډے تیاری کوي ODI فارمیټ کې باغی زیات میچز کوي او ټیسټ میچز به ډیر زیات کم وي جاوید افریدي بابر اعظم له MG गाड़ी په دې وجه باندې ورکو چې په PSL کې سنچري وهلې وجي نور د پاکستان کرکټ ټیم د پاره هم بابر اعظم ښه پرفارمنسز ورکړي دي خو ډیر خلک په تنقید دا هم کوي چې د پاکستان لپاره ورلد کپ نه دی ګټلې چونکه دوه ورلد کپو کې د پاکستان کرکټ ټیم کپتانی کړې ده په ایشیا کپ کې د پاکستان کرکټ ټیم کپتانی کړې ده په ODI کپ کې د پاکستان کرکټ ټیم کپتانی کړې ده په T20 کپ کې د پاکستان کرکټ ټیم کپتانی کړې ده نو ډیر خلک په دې خبره تنقید هم کوي خو چونکه د پېښور زلمی چې کوم اونر د جاوید افریدي هغه همیشه بابر اعظم سپورټ کړی دی د بابر اعظم کپتانی چې کله بابر اعظم له دوباله مې راو شو نو د هغې حوالې سره هم جاوید افریدي د بابر اعظم په حق باندې ټویټ کړو چې کله کپتانی نه ډراپ شوی بابر اعظم د کپتانی نه لرې کړی شوی نو هغه ټایم هم جاوید افریدي د بابر اعظم په حق کې ټویټ کړو جی نو جاوید افریدي همیشه بابر اعظم سپورټ کوي هغه الریډي تاسو له معلومه ده چې بابر اعظم د جاوید افریدي د ټیم کپتان دی د پېښور زلمی او دومره غټ ګفت چې کوم دی جاوید افریدي بابر اعظم لور کو دینه مخکې حضرت الله ززګی له هم MG गाड़ी او هغه ټایم کې کم गाड़ी هغه هم حضرت الله ززګی د افغانستان چې کم دی هغه جاوید افریدي ورکړو جاوید افریدي د خپل ټیم د پاره غټ غټ اعلانات کوي سپیشلی اوس دینه مخکې څه ډیرو کلاډیان له اعلانات شوي دي محمد حارث چې کم دی هم جاوید افریدي ډیر زیات خوښ دی محمد حارث انفارچونیټلی د پاکستان کرکټ ټیم نه بهر دی په هغې باندې الریډي یو ډیټیل ویډیو ما جوړه کړې وه چې په څه وجه باندې بهر دی د هغه پرفارمنس په T20 کرکټ کې ښه دی د هغه په دی چې کوم کلاډي راغلی دی د هغه نه ښه پرفارمنس د محمد حارث دی انفارچونیټلی د هغه ټیم چې کوم زموږ د پاکستان سلیکشن کمیټي ده زموږ د پاکستان کرکټ بورډ کې هماغه فیورټیزم نیپوټیزم لا تر اوسه پورې چلی خو د هغې په وجه باندې محمد حارث د پاکستان کرکټ ټیم نه بهر شوی دی جی خیر په دې ویډیو کې خو موږ د حارث خبره نه کوو جاوید افریدي د اپډیټ سو جاوید افریدي بابر اعظم له MG गाड़ी په ګفت کې ورکړی دی نو دا اپډیټ سو د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریکه کړئ